فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مولود یولد علی فطرة الاسلام. دا بچون ټول د اسلام په فطرت پیدا دي. مور پلور یې څوک یهودي څوک مجوسي او څوک نصراني جوړ کړي. څومره د افسوس، څومره د شرم خبره ده، څومره د زړه د درد خبره ده. او چې دا همیشه مسلمان اخوان دي نه سپیشل بالخصوص پښتانه تبادی غرق دا مناظر وکسا او دا همیشه فخر کوي چې مو بچای مو بچه آیا مسلمان خور لیرتا مجداری یار ور وشولا آیا خپل بچون ته مې تهذیب دالی یار ور وشولا آیا په دې یار باندې خپل بچون پښلې وي چې مادر پیدر آزاد معاشرت ورکی پاغیک شه د خور د مور تمیز ورکوي پردی حیا آداب حدود اسلامی کلچر. یاره دا خو اسلام خو مطلب بل خبره ده. یاره دا میشه روایت مطابق دي. دا خو څوک محرمات سره داس نه کوي. دا کوم ماحول جوړ شي چیرې روان امت مسلمه چیرې روان دي بالخصوص پښتون چیرې روان دي غرق تباہ و بربود رواني. او دا خبره چې کې جرم نه دی او په دا باندې چې د زماني 1 نمبر د ایمان د غیرت نه خلوص وي دا خبره بیا نشي برداشت کول. دا ځکه ډېر مجرم اعظم دا کبل کې دا څه روان دي کفر روان کړی او میش په دې فخر ها کوي او میش غیرت انام پښتو هغه اسلام هغه ابشلوله چیرې لوړ شو او په میش په دغه پوره مهنت کیږي میش دولت په دې خرڅ کیږي. خدای قرآن ته وګوره خپل مستقبل ما برباد د خپل بچونه د مستقبل خیال اوسه. مرحبا.